د وزن د کمی لپاره او د معدې جوش، تیزابیت او چا سه معده سوځيږي یا چا خېټه غټه وي او کمول غواړي مڼې نه یعنی کې مڼه، سونف یعنی کې بادیان داسې ټوټکه درته ښیم چې په خپل کور کې تاسو د معدې ګیس، تیزابیت، سوزش، بدهضمي او هغه کسان چې څوک سرکه استعمالوي د مڼې نن داسې ټوټکه درته ښیم چې اوریجنل یعنی کې دا مڼه ده. همدې نه تاسو خپل وزن هم کمولی شئ. د سرکې په شان د روزانه به یعنې کې دا تاسو سرکه هم درکوي او دې نه علاوه معدې تیزابیت، سوزش، خېټې ګیس، قبضیته پورې برته یعنې کې دا کار کوي. که د الله ډېر ملګري وایي چې د وزن د کمېدا لپاره معدې سوځېږي، تیزابیت یې زیاتي، سوزش یا د خېټې باد ګیس لپاره داسې ټوټکار تخیم اول به تاسو مڼه راواخلئ. دا کتلی شئ مڼه ده، اپل چې ورته وایي، صحیح ده. دا به دومره ټوټې ښه تقریبا نیمه مڼه به راواخلئ. دا کتلی شئ نیمه مڼه ده، صرف سیب د اپل ده نیمه مڼه اور 2 ګیلاسه اوبه به راواخلئ. دا تاسو زه فار ایگزامپل وایم، دا 2 ګیلاسه اوبه نیمه مڼه به تاسو پوستکو سره پاکه ومینځئ، بیا به یې پرې کړئ. دا هغه کسان چې تیزابیت نه وزن کمول غواړي، په میاشت کې شرطیه وزن دا کموي او چا چې خېټه ګیس کوي، ترشي اوبې خولې ته راځي، هاضمه یې نه دي، هغې لپاره ته ښیم. تاسو یې مڼه راواخیسته په ګیلاس اوبو کې م واچوله، صحیح ده، 2 ګیلاس اوبه به کوئ تاسو. بیا به بادیان، دا سونف دي، کاږه م ورته وایي، ښه دا کتلی شئ بادیان هم ورته وایي، سونف هم ورته وایي، کاږه م ورته وایي. دا به تاسو نیمه کاچوغه راواخلئ. او هغه ښځینه خویندې چې چا مینسز بند وي، ماهوار یعنې کې ماهوار ګولې خوړلې او مینسز نه راځي، ماهوار نه راځي، نه هغه لپاره هم دا کار کوي چې تاسو دا استعمال کوله ورځ کې به 2 راته کوئ. بیا دې کې چې د زیره او سپیرکۍ دا دواړه پاوډر کړي دي، ښه 50 ګرام واخلئ، پاوډر به یې کوي. نو دې نه به هم تاسو تقریبا دومره راواخلئ، د کاچغې درېیمه برخه به دې اوبو کې ور واچوئ. صحیح سو. بیا در دوباره ښیمه هغه کسان چې وزن کمول غواړي اور دې نه علاوه خولې د ترشي اوبه راځي، معدې ګیس لري او شرطیه وزن کمول چې څوک غواړي او بې ضرره نسخه ده، په یوه میاشت کې 4 نه 5-6 کیلو پورې دا وزن کموي. په خپل کور کې جوړه کوي، دعا به راته کوئ. او هغه کسان چې خېټه چربي لري، د چربي لپاره دا تاسو ګیلاس جوړ کړئ، دعا به راته کوئ. دا نیمه مڼه ده، نیمه مڼه به تاسو کټ کړئ د الو په شان دي، یو داسې ګیلاس اوبو کې به واچوئ. بیا به بادیان دي، دا کتلی شئ نیمه کاچوغه، او سپیرکۍ او دې کې دا زیره سفید، دا دواړه 50 ګرام واخلئ، دې پاوډر کړي. بیا به د کاچوغې درېیمه یعنې کې برخه دې اوبو کې ور واچوئ، دا هم چې ور واچوئ چې به ولړئ. صحیح سو. دا 2 ګیلاس اوبه به راواخلئ، جوش به یې کوئ، په اور باندې به یې ګرمې کوئ. چې کله 1 ګیلاس اوبه پاتې شوي، 1 ګیلاس بیا به یې راواخلئ، دا به فلټر کوئ، چان به یې کوئ، دا مواد به تیسته کوئ او دا اوبه به ګرمې راواخلئ. سهار هم په نهاره به چکئ او ماښام به همداسې ځان ته بیا نورې تیاره کړئ، به هم په نهاره چکئ. فایدې درته ښیم. هغه کسان چې د وزن د کمېدا لپاره هر رقم دوایانې استعمالوي او کار پرې نه کوي، دا تاسو وزن هم کموي، د دوا ضرورت نشته. معدې سوزش تاسو لري، تیزابیت لري، خېټه هم ګیس کوي، خولې ته هم ترشي اوبه راځي، یا د معدې څوک زخم اچپیرولي یا السر لري، یعنې کې دا اوبه هغه د داسې ګټه کوي. او بل هغه کسان سرکه چې څوک عموما خلک سرکه استعمالوي، د مڼې سرکه، دا مڼې سرکه کتلی مڼه نن سبا هر چېرته سیزن د ارزان ده او سرکه د مڼې تاسو ته اوریجنل په دوکان کې نه میلاویږي. کله چې تاسو مڼه راواخلئ، پرې کړئ او په اوبو کې جوش کړئ، بیا دې اوبو کې د مڼې سرکه موجود وي، تاسو دا سرکه هم یعنې کې درکوي. بل هغه کسان مثال چې د چا د کولیسټرول لپاره دا سرکه استعمالوي، صحیح ده، د مڼې، نو خالص مڼه راواخلئ، پرې کړئ، ګیلاس کې جوش کړئ، نو دا اوبه چې تاسو چکئ په دې کې سرکه هم راغله، تاسو د معدې تیزابیت، جوش، هغې نه بعد السر معده او دا ما چې کوم ورته د وزن د کمی لپاره دې نه مفید ټوټکه نشته. که د الله رضا وي زه داسې ټوټکه راوړم چې په خپل کور کې او بې ضرره وي. اوس ګورئ، سونف په جسم کې اوبه پیدا کوي او خشکي ختموي، دې دا ګټه ده، دې ضرر نشته. زیره هم وزن کموي، هم تاسو په جسم کې اوبه پیدا کوي او میکروب ختموي. سپیرکۍ چې دی تاسو د خېټې ګیس، تیزابیت دې ته کار کوي. او مڼه چې ده دا یعنې کې سرکه لري قدرتي، دا یعنې کې تاسو د خېټې واز د پګلاوي دا وباسي او دې نه علاوه کولیسټرول، تریګلیسایډ نه پیدا کوي او تاسو زړه ته تقویت، طاقت دا ورکوي. دا یو داسې ټوټکه مې درته ښودلې ده چې دا تاسو یوه میاشت استعمال کړئ. د الله په فضل څومره تاسو د معدې مشکل دي، خېټې ګیس سره لري، هغه خېټې ګیس د هاضمې د کمزورتیا وجې نه او د وزن د کمی لپاره ان شاء الله دینه ښه ټوټکه بله نسته کارګره که د الله رضا دا جوړه کوي. نو دعا به راته کوئ دوستانو. ښه وخت ولرئ. لوی راته سپارم. السلام علیکم.